کم کم تصویران خلکا یعنی لاندې خر او بره په مطلب لکه د یو لیډر تصویر پې لګېدلي دی بھائی کومې ډلې پورې دي خنداګانې کوي دغه ډله د الله په نس تاسو نه بهتره وي په دې کائنات کې یعنی ټولو نه خسته او ټولو نه قیمتي هغه دا انسان دا پیدا کړی دی او د انسان له داسې عبادات ورکړي دي داسې اعمال ورکړي دي چې په دغه عبادات او په دغه اعمالو باندې دا انسان د فرشتو نه اوچت مقام حاصلوي اکو بیا انسان دغه اعمال افعال اقوال اپنونه کی کم چې الله د عزت مرتبه او د بزرګۍ لپاره الله پیدا کړي دي دلې ورکړي دي نو دا انسان دا بیا لاندې نه لاندې بیا دیزي حتی تر دې چې د یو ځناور نم د حیثیت دا ښکته ځي نو دې د وجې د هغه کارونو خیال ساتل پکار دي په کومو کارونو د وجې چې الله رب العزت د انسان له مرتبه ورکوي عزت ورکوي د دې انسان اجر او ثواب سیوا کوي دله درجات ورکوي نو په دغه کارونو کې یو څیز چې د هغې ډېر لوی قیمت دی د الله د الله د رسول په نس باندې نو هغه اخلاق دي اخلاق لکه ستاسو خیال وي که نه لکه تاسو ایک صفر وي که نه صفر او دې نه چې دې خوا ایک ولیکئ نو دا 10 شي 10 که دویم صفر ورسره ولیکئ نو دا 100 شي او که دریم صفر ورسره ولیکلو نو دا 1000 شي او که څلورم صفر ولیکلو دا 10000 شي او که پنځم صفر ولیکلو نو دا لاک شي وګوره د دې صفرونو قیمت شته حالانکه صفر چې ورته وایي که نه او چونکې دا د ایک نه پس دي نو دې د وجې مطلب لکه د دې صفرونو قیمت شته 100 10,000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ کروڑ لیکن دا ایک چې تېنه اخوا کېږه نه نو دغه چې اوسه پورې مو ورته لاک ویلي نو اوس به ته څه وایي صفر دا اوس هم چې ورته کروڑ ویلي اوس به ته څه وایي صفر همدغه شانتې مونږ تاسو یعنی د خپل زندګۍ او د خپلې مسلمانۍ نه که مونږ تاسو دا اخلاق اخوا کړو که نه نو زموږ ستاسو ټوله مسلماني دا صفر شي لکه اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د نرمو اخلاقو نه محروم شو د نرم خوی نه محروم شو گویا دا د ټول خیرونو نه محروم شو نو دې د وجې بهترین اخلاقو دپاره قرآن پاک څه قانون او څه ضابطې ذکر کړي دي چونکې زموږ ستاسو د بدقسمتۍ ورځې یعنې هغه هم رانږدې دي الیکشن دا زموږ د بدقسمتۍ ورځې که نه بدقسمتي و د زه په دې اعتبار سره وایم د الیکشن د ورځو ته تقریبا که زه تاسو ته په شمارلو باندې راشم که نه او زه تاسو دا احکامات شمارل شروع کم نو کم از کم 2-3 جمعې صرف په دې باندې لګي چې خصوصا د دې الیکشن په دې وخت کې زموږ څومره بد اخلاقي څومره د قرآن د اصولو خلاف ورزي څومره مونږ او تاسو مطلب د الله په نزد مجرمان شو څومره پکې جهنمیان شي څومره پکې فساق او فجار فاسقان او فاجران شي څومره پکې مطلب لکه داسې شي دا پکې قاتلان شي څومره پکې مطلب قطع رحمي کوونکو والا شي څومره پکې مطلب غیبت کوونکو والا شي څومره پکې عیب لټونکي شي یعنی هغه ځای ته ورسو که نه هغه ځای ته چې ګوره قرآن خیري کړي دي ویل لکل همزة لمزة د هر عیب لټونکي چغلخور د ده دپاره هلاکت دی قرآن ورته خیري کړي دي عیبونه لټول شروع شي چغلخوري شروع شي جاسوسي شروع شي
کینه بغضونه حسدونه شروع شي. حالانکه امت هغه ځای ته ورسي که نه، هغه ځای ته چې حدیث پاک را دي د هر زیارت او پیر په ورځ باندې الله په معمولی عملونو باندې مغفرت کوي، بخنه کوي. لیکن شحنا لفظ راغلی دی چې کم انسان په زړه کې کینه بغض حسد ساتي که نه، نو وی د دې د عملنامې یو طرف ته کې تر څو چې دي یو بل ته دا زړونه نه پاک کړي که نه، تر هغه وخته پورې چې دي مغفرت بخنه الله نه کوي. په دې حالت ولا مرګ رالو جهنم یې ځای دی. تاسو وګورئ الیکشن الګولو شروع شوې، درو، تهمتونه، غیبتونه، پردې اغستل، عیب لګول، غیبت کول، بدګمانې کول، د مسلمان خلاف د مرداباد شغه لګول، حتی تر دې بعضې پکې دومره ذاتیاتو ته مسلې لاړې شي چې پوره خاندانونه مطلب لکه څه شي هغه وجنګېږي او روان شي. دې د وجې تاسو قرآن روچت کې قرآن څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء. او نه مطلب لگا یو قوم دې څه نه کوي، یو قوم دې بل قوم پورې خندا نه کوي. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. څه پته لګي دا کم قوم چې ځان ته مطلب لکه اوچت وي او غرور او تکبر کوي، د دې په نس کې دي چې دا کم قوم پورې چې دي خنداګانې کوي، غیبت کول، بدګمانې کول، د مسلمان خلاف د مرداباد شغه لګول، حتی تر دې بعضې پکې دومره ذاتیاتو ته مسلې لاړې شي چې پوره خاندانونه مطلب لکه څه شي هغه وجنګېږي او روان شي. دې د وجې تاسو قرآن روچت کې قرآن څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء. او نه مطلب لگا یو قوم دې څه نه کوي، یو قوم دې بل قوم پورې خندا نه کوي. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. څه پته لګي دا کم قوم چې ځان ته مطلب لکه اوچت وي او غرور او تکبر کوي، د دې په نس کې دي چې دا کم قوم پورې چې دي خنداګانې کوي، کمې ډلې پورې دي خنداګانې کوي، دغه ډله د الله په نس تاسو نه بهتره وي. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. او نه د ښځو یوه ډله او نه یو ښځه دې مطلب لکه بلې ښځې پسې څه کېږي، دې ته دې مطلب لکه خنداګان دې ورپسې نه کوي، ټوکې دې ورپسې نه کوي، سپک دې ورته نه ګوري. قرآن وایي شاید امید کېدی شي چې دا کمې ښځې پورې خندا کېږي، دا کمې ښځې پورې ټوکې کېږي، دا د الله په نس باندې مطلب دا خندا کوونکې ښځې نه بهترې د الله په نس باندې. د دې څه پته لګي تر څو چې د انسان خاتمه دا په اسلام باندې نی شوي، تر څو چې د انسان د مسلمان خاتمه دا په ایمان باندې نی شوي، تر هغه وخته پورې مطلب لکه دې خپل ځان یعنی دا د خپل ځان د ښه نه ګڼي. ځکه ستا کفر د راتلو دروازې کولو دي او د یو کافر د اسلام د راتلو دروازې کولو دي. وګورئ برسیسه وګورئ د مرګ په ټیم کافر شوی دی. دمشق جامع مسجد 40 کاله خدمت کړی دی، د مرګ په ټیم باندې کافر شوی دی، مرتد شوی دی. داسې نور نو د دې څه پته لګي مطلب لکه ته څه کوې. دې د وجې یعنی اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دې حده پورې لیکلي دي، وایي تر څو چې ژوندي یې که نه، تر څو ژوندي یې نو دا خپل نفس چې دی نفس دا د یو کافر د نفس مطلب لکه څه کوه، دا خمه ګڼه. ځکه هغه ته د اسلام ته د راتلو دروازه کولو ده، هغه به جنتي شي او تا ته د جهنم ته د تلو او کفر د تلو دروازې څه دي یعنې هغه کولو دي. انسان څه پته لګي. نو دې د وجې مطلب لکه قرآن وایي خندا مه کوئ، ټوکې مه کوئ، مسخرې مه کوئ. کېدای شي دا تاسو چا پسې ټوکې کوئ، مسخرې کوئ، خندا کوئ، هغه د الله په نسبت باندې تا نسي یعنې دا بهتر وي، د الله په نسبت باندې د هغه مرتبه درجه تا نه اوچته وي، د الله په نسبت باندې مطلب لکه سي یعنې هغه اوچت وي. ان تاسو ګورئ قرآن پاک کې چې ټولو نه سخت لهجه الله پاک نبی علیہ السلام د ذکر کړې ده، چې کله دغه آیتونه علما وایي کله چې دغه آیتونه وایي نو په تحیاتو باندې کښېني او سر ټیټ کړي او په ځان باندې لړزه غوندې کې راولي. هغه هم په دغه باب کې وه چې کله دا کافر راللو نبی علیہ السلام دی ویلي
چې دا تا سره کوم غریبانان خلک ناست دي که نه، دا خباب رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه، معاذ رضی الله عنه، دا غریبانان تا سره ناست دي، ته دې د خپل خوا نه پاسوه. مونږ هم درځو، مونږ خو د مکې سرداران یو، او چې مونږ دې سره ناست یو، مونږ د خپل ځان بد ښکاري. نو ته دې د خپل خوا نه پاسوه. الله جل شانه په دې باب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب لکه داسې دا خو د هغه پتنګانو، دا خو د هغه صحابو، که یو لمحې دوه لمحو دپاره یې پاسولي او هغه کافران یې ځان سره کینولي او هغوی د اسلام دعوت ورکړی او هغوی مسلمانان شوي، نو پوره قریش او د پوره یعنی عربو خلک به ورسره مسلمانان شوي. حالانکه د پیغمبر ډیوټي وي تبلیغ، لیکن دغه کفارو دی مسلمانانو ته سپک کتل، سپک. نو الله جل شانه سخت لهجه نبی علیہ السلام ته ذکر کړی، ضعف الحیات و ضعف الممات. مطلب د ډبل عذاب وعید دی په دنیا او په آخرت کې. سخت آیاتونه دي. هغه څه؟ هغه د غریبانانو په باب کې چې هغوی سپک کتل. حالانکه د ټولې دنیا نه، دا ټوله دنیا چې د مشرکین مکه چې کوم سرداران وګنه، دا ټوله دنیا دغه سردارانو نه ډکه شي، او دا ټوله دنیا دغه شانتي عهدو والا نه ډکه شي چې کومې د هغوی عهدې وي، او دا ټوله دنیا د مالدارو خلکو نه ډکه شي که نه. خو دغه ټیم سره بلال رضی الله عنه چې غلام ابن غلام دی، مسلمان دی، او د الله د پیغمبر سره دین او اسلام منلی دی، د الله په نسبت باندې د بلال یعنی حیثیت ډېر اوچت دی. د الله په نسبت باندې د یو غریب مسلمان حیثیت ډېر اوچت دی. د ټولې دنیا کفار چې راجمع شي، د یو غریب مسلمان هغه د ده حیثیت د الله په نسبت داسې دی لکه د اسمانونو په شان دی. دې د وجې حدیث پاک را دي چې مطلب واړه ځمکې واړه اسمانونو دا نظام څه چې دی په منځ کې یا درهم برهم که د یو مسلمان زړه مه ازاروه، د یو مسلمان زړه مه خفه کوه. دې د وجې مطلب یې قرآن وی یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم. په یو بل باندې عیبونه مه لګوئ. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. عیبونه مه لټوئ، د یو بل عیبونه مه ګورئ. لکه که عیب ګوري که نه، په دې باب کې څوک چې د چا عیبونه ګوري که نه، څوک چې د چا عیبونه ګوري، دا کتونکي له به تر هغه وخته پورې الله مرګ نه راولي تر څو چې هغه عیبونه د ده په زندګۍ کې الله نی پیدا کړي. دې د وجې یو انسان حدیث پاک کې راځي که انسان د یو عمل نه توبه وکړي ده، یو گناه نه توبه وکړي ده، او ته بیا هم د هغه ګناه پې غور ورکې، ته بیا هم د هغه ګناه مطلب لکه ته څه کې هغه ګناه ورته بیا هم ور یادې، نو الله جل شانه قسم خوړلی دی، قسم تر هغه وخته پورې به دله مرګ نه راولم تر څو چې هغه ګناه ما ستا په زندګۍ کې نی پیدا کړي. نو دې د وجې مطلب لکه هسې ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. په بدو نومونو مه یادوئ، یو بل په بدو نومونو مه یادوئ، د یو بل عیبونه مه ګورئ. لکه نن سبا وګورئ که نه د الیکشن حالات شروع دي او په موږ د الله قهر او د الله غصه او غضب شروع دي. دې د وجې زه د الیکشن ورځ د بدقسمتۍ ورځې وایم، دا زموږ د بدقسمتۍ ورځې وي چې په دې باندې موږ د شریعت محمدیه تقریبا 20 پورې داسې احکامات دي چې هغه موږ ماتو، د قرآن داسې 20 پورې احکامات دي چې موږ د الیکشن په دې ورځو کې ماتو، د شریعت محمدیه داسې اعمال دي چې موږ په دې ورځ کې د خپل لاندې کو. عیبونه مه لټوئ، د عیبونو بازار ګرم دی. یو بل په بد نومونو باندې مه یادوئ، حرام دی حرام. تاسو ګورئ کم کم القابات ایجاد شول، کم کم مثال کے طور پر نمونه د یو بل لپاره په دې جلسو کې یادېږي. دا خو څه دي؟ دا خو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کې دی. دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم امتی دی، امتی
د متعلق الله قسمونه خوري والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هو اجتباكم. دا سدي دا خو تاسو الله غوړه کړی، دا خو د امت محمدیه دی، دا الله چنو کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت. دا د آدم علیه السلام په ټول اولاد کې الله خوښ کړی دی، په دې امت کې پیدا کړی دی. لیکن په دې ورځ کې موږ تاسو څه شي غیبت هم شروع شي، عیبونه لګول هم شروع شي، تهمتونو بازار هم ګرم شي. دې د وجې بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، د ایمان نه پس بد نوم دا ګناهګاری ده، چا د غلط نوم اغستل. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. که توبه مو نخته کنه الله به توبه باسي، د یو بل د عیبونو لټولو نه، د یو بل پردې اغستلو نه، په یو بل باندې تهمتونو لګولو نه، او یو بل پسې خنداګو نه او ټوکې او د یو بل پردې اغستلو نه توبه باسي. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. غټ ظالم دی چې د قرآن پاک د دې مضمون نه پسم بیا دي خلک دا توبه نه وباسي. مخکې الله مضمون ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے مومنانو بدګمانی مکوئ، بدګمانی مکوئ. بدګمانی بعضی بدګمانی چې نه ګناه وي، ګناه تر څو چې خبره لکه د نور په شانتي ښکاره شوي نی تر هغه وخته پورې مطلب جبې له حرکت مه ورکوئ. زما خیال دادی، زما سوچ دادی، ستا خیال او ستا سوچ ته الله د دینه منی کړي تر څو چې خبره لکه د نور په شانتي نه ښکاره شوي تر هغه وخته پورې موږ منی یو زما عزتمندو. دې د وجې د انسان د دروغجن کېدو دپاره دومره ډیر دي چې دې یو خبره ووري تحقیق یې ونه کړي او مخکې خوره کړي نو بس دا انسان د ده دپاره دا ډېره ده چې مطلب لکه څه دی دا دروغجن دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امتی بزدله کیدی شي، بزدله کنجوس هم کیدی شي. حالانکه بزدلی او کنجوسی دا دوه ډیر منحوس څیزونه دي. بخیل سړی نه د الله خوښي، نه د فرشتو خوښي، نه د انسانانو خوښي، نه د جنت خوښ دی. سخی انسان د الله هم خوښ دی، د فرشتو هم خوښ دی، د خلکو هم خوښ دی، د جنت هم خوښ دی، او بخیل د جهنم خوښ دی. او بزدله په بزدلو باندې الله غیرت نه کوي. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما امتی بزدله کیدی شي او زما امتی دا بخیل هم کیدی شي، لیکن زما امتی دروغجن نشي کیدی. چې سبب دروغجن نشي کیدی. نن خو مطلب لکه په دروغ کې ماسټر کړي وي. دروغ څه کړي وي؟ دروغ په داسې طریقې سره وایي چې مخکینی دوکه کی. دروغ په داسې طریقې سره وایي چې مخکینی پې دوکه شي. کاروبار کې دروغ، رشتہ دارۍ کې دروغ، معاملاتو کې دروغ، معاشرات کې دروغ، روزګار کې دروغ. حالانکه الله پیغمبر خبره ختمه کړې ده چې زما امتی مطلب دا دروغجن نشي کېدی. نو دې د وجې بدګماني دا دروغ دي. ته بدګماني کې یاره زما په خیال دا غلا جوړېده کړې ده، یاره زما په خیال دا مړې جوړېده کړې دي، یاره زما په خیال دغه فلانکي کار ده کړی دی، یاره زما د وهم او ګمان او د سوچ مطابق دغه کار ده کړی دی. دا حرام دي زما عزتمندو. قرآن یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے مومنانو ځان بچ کې د بدګمانۍ نه. بعضې بدګماني دا دروغ، دا ګناه وي ګناه. او بعض اوقات بدګمانۍ کې انسان دومره ترقي وکړي که نه، دومره ترقي وکړي چې بیا انسان ګوري بیا د هغه د عیبونو لټولو دپاره بیا جاسوسي شروع کړي. دې د وجې قرآن پسې متصل وایي ولا تجسسوا. د یو بل پټ حالات مه معلوموئ. د هغه د شرمولو دپاره دې ورپسې خلک کړل، کیمرې مو لګولې. د هغه د شرمولو دپاره مطلب لکه څه کړل، خلک مقرر کړل. د هغه د بدنامولو دپاره نه 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 تهمت لګول. اوهو دومره سخت قانون دی، دومره سخت قانون دی د تهمت. یو غیبت وی غیبت، قرآن هم دغلته مخکې بیا وایي ولا یغتب بعضکم بعضا. تهمت درته وایم چې د غیبت نه عظیم جرم تهمت دی، لیکن د غیبت باره کې قرآن څه ولا یغتب بعضکم بعضا. دا ټول آیتونه په یو ځای باندې الله ذکر کړي دي. ښه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. نه دا ټول آیتونه په یو ځای کې دي سورې حجرات کې.
شپږشتمه سپاره ده ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت مه کوئ د یو بل غیبت څه ته وایي زما عزتمندو انسان کې کمی دی انسان کې یو غلطی ده انسان کې یو کمزوری ده او دا کمزوری دا غلطی ده د پشیشا بیانول چې دې په خفه کیږي نو دې ته زما عزتمندو غیبت وایي ها یو انسان معلوم دوکه‌باز دی معلوم ګڼکپ دی معلوم حرام خور دی که د ده متعلق د نه چا تپوس وکړو نو البته دلته بیا داسې قسمه غیبت کول بیا واجب دي دې ته بیا غیبت نه وایي دا یو مسلمان د دوکې نه بچ کول دي چې مسلمان د دوکې نه بچ خو چې دا د نور په شان دی د هغه ارامخوري معلومه وي د نور په شان دی د هغه دوکه‌بازي معلومه وي د نور په شان دی د هغه ګڼکپي معلومه وي د داسې انسان متعلق که چاته دی مطلب ووایي چې لکه دا ګڼکپ دی کاروبار ورسره مه کوه د سره معامله مه کوه روزګار ورسره مه کوه دا حرامخور دی دوکه‌باز دی نو دې کې بیا څه ګناه نشته ګینې غیبت اشد من الزنا ورته ویلي دي د زنا نه سخته ګناه ده په غیبت کې ده ولا یغتب بعضکم بعضا او تاسو د یو بل غیبت مه کوئ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه قرآن پخپله وایي ایحب احدکم ای په تاسو کې یو کس دا خوښوي چې د خپل مړ ورور غوښې وخوري فکرهتموه تاسو یې بدم ګڼئ تاسو ګورئ یو انسان ورور مړ دی هغه ته په چړو باندې غوښې را پرې کوي که نه او غوښې ته نه خوري تاسو رښتیا وایي دا بد عمل دی که بد عمل نه دی څومره بد عمل دی یعنې څومره بد کتل کېږي به دې انسان ته دا څومره غټ ظالم دی حالانکه مړ انسان د رحم قابل وي وګوره مړ دشمن باندې هم څوک لاس نه اوچتوي داسې دغسې نه ده دشمن یې مړ دی که نه لیکن مطلب دا قاتل لکه سړی پې ډز نه کوي دشمن یې مړ دی لیکن دې مطلب لکه څه کوي دې ګوره هغه باندې غزار نه کوي لیکن د یو انسان خپل رور دی سکه رور دی نه ورسره دشمني شته نه ورسره مطلب څه بد شته خو مړ دی او دې ته لګیا دی په چړو باندې غوښې را پرې کوي او دا غوښې دی خوري څومره بد عمل دی یعنی مطلب دشمن هم داسې نه کوي دشمن سره لیکن که یو رور د رور سره داسې وکړي څنګه چې دا بد عمل دی داسې مطلب غیبت کول د الله په نزد دومره ناخوښه عمل دی زمونږ خو نن د عوامو څه کې زمونږ د خواصو محفلونو مجلسونو په غیبتو باندې سي دا سرسبز او شادابي زمونږ محفلونو مجلسونو کې د الله او د الله د رسول تعریف راځي نه د الله او د الله د رسول خبرې زده کړي دي نه دین هم نه دي زده کړی د دین مذاکرې هم نه دي زده کړی قرآن او حدیث هم نه دي زده کړی نو بیا په محفلونو مجلسونو کې به څه وایو همدغه غیبت یې به کوو که نه هلکه دومره بد عمل دی اشد من الزنا ورته ویلي دي د دې غیبت نم زما عزتمندو اوچته ګناه چې ده نو هغه تهمت دی تهمت د دې نه غټه ګناه ده په چا باندې تهمت لګول د خپل سیاسي مفاداتو دپاره د خپل سیاسي لیډر د هغه د اوچتوالي دپاره او د خپلې پارټۍ د کامیابۍ دپاره مطلب لکه په نورو باندې داسې داسې تهمتونه لګول چې غریبانان د هغې نه پاکي هغې کې داسې عیبونه لټول چې هغه د عیبونو نه پاک وي د هغې باره کې داسې گفتگو کول چې هغه د هغه غلط کارونو نه پاکي لږ شانتې سوچ وکړئ زما عزتمندو الله له به څه جواب بیا ورکوو الله ته به څه وایو زما عزتمندو دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من المفلس زما د امت مفلس څوک دی مفلس صحابه ورته ویلي غریب چې څه ورسره ني مال جایداد ورسره ني وایي نه مفلس هغه انسان دی چې په ورځ د قیامت به د غرونو برابر نیکۍ روړي د غرونو برابر لیکن چاته یې کنځلې کړي دي د ده نه به اجر او ثواب کې راواخلي هغه له به یې ورکړي د چا غیبت کړی دی نو څه نیک اعمال به ترې نه واخلي په چا تهمت لګولی دی نور نیک اعمال به ترې نه واخلي د چا مال خوړلی دی د چا بېعزتي کړې ده مطلب لکه خلکو له تکلیفونه ورکړي دي غیبت دروغ بدګماني دا ټولې نیکۍ به ترې نه لاړې شي د غرونو برابر نیکۍ به یې روړې وي بیا به هم خلک پاتې وي
بیا به د هغه خلکو ګناهونه رالي او د ده په کاته کې به اچوي حتی تر دې چې د غرونو برابر ګناهونه به ورسره برابر شي او الله پاک به فیصله د جهنم وکړي. حالانکه ځان سره څه روړي د غرونو برابر نیکۍ روړې وي، د غرونو برابر ځان سره اجرونه ثوابونه روړي، لیکن انسې نو کړی هغه محفوظ کړي نو په خسته اخلاقو سره، هغه محفوظ کړي نو په خسته اخلاقو سره. دې د وجه ما عزتمندو یعنې څه شول روړي د نیکۍ غرونه ورسره برابر شول د ګناهونو غرونه او فیصله د جهنم وشوه. نو دې د وجه زما عزتمندو لږ شانتې احتیاط وکړې، لږ دې د وجه د الله پیغمبرو فرمیل ګوره محمد صلی الله علیه وسلم دومره لوی هستي هغې څه کوي هغې دو خبرو والا ته د جنت ذمواري ورکړې ده چې چا ماله د دې دو جامنو په منځ کې او د دو پتونانو په منځ کې شرمګاه د دې د حفاظت ذمواري راکړه د جنت ذمواري ولا ورکوما. څوک ذمواري اخلي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عام ایس ایچ او کوم ذمواري واغسته، عام ملک صاحب هم ذمواري واغسته، عام یو مالدار سړی هم ذمواري واغسته، عام یو عہدهدار هم ذمواري واغسته. تاسو رښتیا ووایئ ذمواري څوک اخلي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمواري اخلي. دې د وجه د الیکشن ورځې دي او ما تاسو سره قرآن پاک آیاتونه ذکر کړل، تقریبا داسې 9 احکامات دلته جوړیږي او څه په سورې بني اسرائیل کې دي، هلته څه په سورې فرقان کې دي. تقریبا دا چې راغونډ شي 20 نه سیوا احکامات جوړیږي چې دا زموږ په دې الیکشن په دې ورځو کې زموږ په دې بدقسمتۍ په دې ورځو کې څه کېږي، یعنې دا احکامات د قرآن پاک ماتیږي. د دوه مسلمانانو په خپل منځ کې هغه بحث او تکرار د وجې یعنی امت دومره محرومیږي که نه دومره محرومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور دی، حضرات صحابه کرام دی، مسجد نبوی دی، ریاض الجنت دی، جنت البقی دا، د کائنات ټولو نه خسته ترینه هستی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیاو نه پس ټولو نه بهترین خلق حضرات صحابه کرام دی. جبرائیل امین د لیلۃ القدر تعیین کولو چې دا لیلۃ القدر حالانکه وګورئ لیلۃ القدر دې کې عبادت دا د 1000 مهینو نه بهتر دی، یعنی 83 سال 83 خو شاده عمر کالونو جوړیږي. اوس مطلب لکه دغه شپې تعیین کېدو چې دا 20مه ده یا 25مه ده یا 30مه ده تعیین کېدو، حالانکه د دوه مسلمانانو په خپل منځ کې د توتو میمې د وجې جبرائیل امین راغلی روړلی شوی خیر یې څه کړی دی هغه واپس وړی دی او دا شپې تعیین یې ورته ونه کړو. امت ته وګورئ نبی علیه السلام موجود دی، حضرات صحابه کرام موجود دي، یعنی هغه زمانه 1400 کاله وشو امت او قیامت پورې مطلب لکه امت د دې تعیین نه محرومه شو. دا د دوه مسلمانانو په خپل منځ کې دغه توتو میمې د بحث او د مباحثې د وجې دې د وجې مطلب لکه یعنې څه دي د الیکشن شپې ورځې رانږدې کېدو والا دي، نو دې د وجې مطلب لکه څوک یې لږ شانتې احتیاط وکړي. ما تاسو ته ویلي بعضې پکې وینې توی کی، اوهو د مسلمان د وینې نه خبر یې، د مسلمان د وینې نه چې د مسلمان وینه د الله په نزد څومره قیمتي ده. تاسو قرآن وګورئ که نه، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما. چا چې یو مؤمن قتل کو، یو مؤمن هغه الله څه کي فجزاؤه جهنم خالدا فیها، د هغه بدله جهنم دی. جهنم الله څومره زمانې دپاره خالدا فیها همیشه دپاره. وغضب الله علیه الله به پې غصه وي، د الله غضب وي په دې انسان باندې، د الله قهر او د الله غصه وي په دې انسان باندې. ولعنه د الله لعنت په وي د انسان دی، د الله د رحم تمام نه ساتي، امید دې نه ساتي. وعد له عذابا عظیما او د لپاره بیا الله لوی لوی عذابونه څه کړي دي، هغه بیا د لپاره الله تیار کړي دي. هغه چا چې خطأ مؤمن قتل کو، خطأ مؤمن ګاډي بریک فیل شو او په یو کس باندې وروخې جوړو هغه ترې نه مړ شو، دا مطلب لکه څه
قصدن یې نه دی مړ کړی، خطاان دی نه، یا مطلب لکه څو شو په ډز باندې ولګېدو، خطاان تماچې پاکول او خطاان تی نه ولګېدو، قصدن عمدن نه، خطاان خطاان. تاسو ته پته شته د دې سزا څومره ده؟ یو خو به 2 میاشتې دا انسان لګاتار روجي نیسي. که دا رنګ مور په خپل بچي باندې راوړې ده، حالانکه د مور د زړه ټکړه ده، او دا مور په خپل بچي باندې راوړې ده او دا بچي ترې نه مړ شو، دغه مور به هم 2 میاشتې لګاتار روجي نیسي، په دې کې نور څه کفاره نشي، دا پیسې ورکړي یا څه غنم جوار وي، نه نه، دا به خامخا 2 میاشتې لګاتار روجي نیسي. نو که چا خطاان قتل کو څوک، نو یو خو به 2 میاشتې لګاتار روجي نیسي، یو به دیت ورکوي. دیت که دیت مغلظه ورکوي 100 اوښان دي، 100 اوښان. د یو قیمت خو به نن سبا کم از کم 2 لکه روپۍ خو به وي، نو څو روپۍ شوې؟ 4 لکه. چلو مونږ هغه ګزارې حال غریبانان خلک یې ګزارې حال اوښان به وله والو، 2 لکو والا، نو څو روپۍ شوې؟ 2 کروڑ روپۍ شوې. څو روپۍ شوې؟ د مسلمان دیت 2 کروڑ روپۍ، دا هغه خطاان چې دی والی دی، قصدن عمدن نه، قصدن عمدن خو تباه و برباد دی، اخو غرق دی، اخو مطلب هغه دپاره خو الله دومره سخته لهجه د کافر دپاره چې څنګه خالدن فیها ویلی دی، وغضب الله علیه ولعنه وعد له عذابا عظیما، یو سخته لهجه الله ذکر کړ. دا هغه خطاان 2 کروڑ کو په 3 لکه وښي، نو بیا 3 کروڑ، او ورسره به 2 میاشتې لګاتار روجي نیسي. او که په سرو زرو کې ورکوي، نو دا 1000 دینار دی، او یو دینار چې نو دا 4.5 ماسی وي د سرو زرو، یعنی 4.5 ماسی. سبا ماسه تقریبا په 17-18 در باندې بھی ډاکټر صاحب ماسه 2 لکه در باندې توله ده، یعنی 17,000 لا یا 18,000 لا چې په 1000 کې ضرب ورکې کروڑونو روپے جوړیږي، یا 10,000 درهم، او یو درهم 3.5 ماسی د چاندې وي. دا د مسلمان دیت دی. خطاان دا یو ګوته نه ده، یو ګوته، دا یو ګوته چې چا ما تکړه کنه او دا بیکاره شوه، په دې کې 10 اوښان دي، 20 लाख روپۍ د یوې ګوتې قیمت دی شریعت کې. 20 اوښان یعنی 20 लाख 10 اوښان، که چاله دا یو لاس مات کو 50 اوښان دي، 1 کروڑ روپۍ دي. دومره مسلمان قیمتي د الله په نسبت باندې ٹھیک ہے. د الله په نسبت باندې ډېر لوی قدر او قیمت دی، او ډېر مثال کے طور پر لکه ډېر لوی شاهزاده انسان. او چې کله دی د الله په پابندو، د الله چې کوم په د ذمہوارۍ کې دي، او د الله کوم احکامات دي کله د هغې نه لرې کېږي که نه، دا انسان دومره بې قیمته کېږي که نه، دومره بې قیمته کېږي. یعنی د یو انسان د یو لاس دیت چې دی که نه، هغه 50 اوښان دي، یعنی 1 کروڑ روپۍ جوړېږي. او چې کله دا لاس غلط استعمال شي، دا لاس د چا محفوظ مال ته وروګت شو، او دې انسان غلا وکړه، بیا به نه دا لاس کټ کوي، نو دا به نه په 10 درهمو کې کټ کوي. بس وکړي 10 درهمو کې به کټ کوي، او یو درهم تقریبا 3.5 ماسی جوړیږي. بس خوشا یعنی ډېرې کمې پیسې جوړیږي، چونکې چاندي لږه سیوا شوه، دغه 4-5 هزار روپۍ غالبا جوړیږي. یعنی مطلب که دې لاس غلط حرکت کو غلا ته وروګت شو، نو دا لاس د 500 روپو د دې حیثیت هم نه دی، دا به نه کټ کېږي، د 500-600 روپو نه سیوا غلا کړې د الله په نسبت باندې دي. دې د وجه زما عزتمندو، یعنی سوال به درته کوم، مینت درته کوم، د خدای واسطه دله در کوم، دا د الیکشن په ورځو کې مطلب لکه د الله دا 25 احکامات د قرآن دا مه ماتوئ، غیبت مه کوئ، عیبونه مه لګوئ، بدګمانیانې مه کوئ، د مسلمان خلاف د مرداباد چغې مه لګوئ، بد نومونو سره یو بل مه یادوئ. ویل لکل همزة لمزة ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. دا ټول ولې انما المؤمنون اخوة، الله وی مؤمنان ټول رونه دي په خپل منځ کې، فاصلحوا بین اخویکم، خپل منځ کې صلح کوئ، روغه کوئ. واتقوا الله، د الله نه پیږئ لعلکم ترحمون، چې الله په تاسو رحم وکړي. ان د الله رحم پسې کې دی، هغه په ورورولۍ کې دی، او د الله قهر او غصه او غضب پسې کې دی، هغه په قطع رحمۍ کې دی، په غیبتو کې دی، په تهمتونو کې دی، په عیب لګولو، تهمت به، عیبونه به، پردې سپکې به، او بدګمانۍ به، او چغلخورۍ به، او د عیب لټولو لپاره جاسوسي او سپک په مسلمان ته په غلط نومونو به یو بل
او د یو بل باندې به تهمتونه د یو بل پردې به بیا به تاسو جنتیان شوئ بیا څه شوئ بیا جنتیان شو الله جل شانه دا عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله